اسماعیل خان صدر داڼې حدود کې په چیک پوسټ په مبینه توګه د 10 نه تر 12 پورې ترهګرو حمله کړې. ډیره اسماعیل خان د ډي پي او کیپټن ریټایرډ واحد محمود وینا ده چې د پولیسو ځوانانو د فوري کاروۍ له وجې د ترهګرو حمله ناکامه کړې شوې ده. په سیمه کې په لوی پیمانه سرچ اپریشن هم شوی چې پکې په لسګونو مشکوک کسان ګرفتار کړل شوي دي. په دې اړه تفصیل اخلو د خپل همکار ودود محسود نه. جی ودود تفصیلات مو خبر کې په دې اړه. جی بالکل د ډېر اسماعیل خان ثانه په سفر حدود کې واقع چیک پوسټ باندې د شرفقو لخوا حمله شوې ده. حمله په کوټه چیک پوسټ باندې شوې ده. د پولیس مطابق د دهشتګردو تعداد د 10 نه تر 12 پورې و او په موټر سایکل راغلي وه. حمله کې وړوکې او غټه اسلحه استعمال شوې ده خو څه جاني نقصان نه دی شوی. بلخوا حملې وروستو په علاقه کې سرچ اپریشن شروع شوی دی چې پکې په درجنونو کسان مشکوک کسان نیولي شوي دي. بلخوا د پولیسو آر پي او امتیاز شاه او ډي پي او واحد محمود موقع ته رسېدلي دي او جایزه یې اخیستې ده. دې مهال ډي پي او واحد محمود زیاته کړې ده چې د پولیسو پر وخت جوابي کاروایي له وجې د شرفقو حمله ناکامه کړې شوې ده. جی صحیح، مننه ودود محسود تفصیل لپاره.